په یو نیکی باندې به انسان د جنت مستحق وګرځي، یو نیکی به حاصل شي په قیامت کې او دا یو نیکی په ذریعہ باندې به په جنت کې داخل شي. ګور حدیث مبارک نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت پر ورځ باندې به یو سړی راوستل شي، داغه حساب کتاب به وشي، داغه تله د نیکو او داغه نیک اعمال او بد اعمال به بالکل برابر شي. الله رب العالمین ورته فرمایي چې ګوره کچرته تا یو نیکی مال راوړه نزبته په جنت کې داخل کوم، کدیرانه وړه په جهنم کې به داخليږي. دی بچ کوم دی په خپل پلار پسې وګرځي، په خپل مور پسې به وګرځي، په رور پسې به وګرځي، په ټول خاندان په ټول خلکو پسې به وګرځي، لیکن هر سړی به راځنه د براءت اعلان وکړي او د بیزار کېدو اعلان به راځنه وکړي چې یاره نن په مونږ باندې سخت را مونږ تعالی یو نیکی چې کوم دی هغه نشو درکولای، لہذا ته خفه کېږم. دی بچ کوم دی ډیر زیات غمجن شي او ډیر زیات د پریشانی په حالت کې براشي او یو ځای کې بکینی، ځکه مور بولوم نیکی ورنه کی چې د مور د پاره مونږه غټه رشتہ د ټول نه کنه، زوی بولوم ورنه کی او خزه بولوم ورنه کی چې د خزې د پاره د بچو د پاره مونږ هر څه کو په دنیا کې، هغه بول نیکی ورنه کی هر سړی به نفسي نفسي هر ځان له ځان دی ویل دا کنه نیکی بال ته سوګنی چې ورکولې دا دنیا نه د آخرت ته. نو دی بچ کوم دی یو طرف تراشي الته بکینی، الته چې کله دی کینی نو یو کس پر د په خوا کې ناس یابه تاسو کی چې هلکه ته ولې غمجنې خپه ولې ډیر زیات غمجنې، دی ورته وی چې بس تاسو کې خو ورته نه ماته وایا کزلستا په کار باندې راشم، دی وی چې را پلان می په کار رانغه، مور می رانغله، خزه می رانغله، ورور می رانغه، خور می رانغله، ته به زما سره په کار باندې راشي، ورته نه خیر ماته وایا. نو دی ورته وی چې را زما یو نیکی کوم شوی دا کدار یو نیکی می راوړه الله رب العالمین به ما په جنت کې داخل کی او کمیران وړه جهنم ته به زما. دا یو کس په وی چې ګوره زما سره یو نیکی ده، صرف یو نیکی ده را سره او د ایمان دا یو نیکی چې کوم دینو زه ظاهر ده چې په دې باندې جنت لو والا نشم جوړې دي، د دې په وجه باندې زه په جنت کې نشم داخلي دي، خو ته زما ورور مسلمانی دا یو نیکی ته واخله او رضام سره کېده او ته الله رب العالمین ته دا پیش کا او ته خو برانه بچ شي کنه، ته بر جهنم د تلو نه بچ شي. دی به ډیر زیات خوشاله شي او دا یو نیکی به راواخلي الله رب العالمین دربار ته به راوړي. د الله رب العالمین خو غنی ذات دی کنه، د خپل علم باوجود به تاسو کی چې په دې سخت ورځ باندې او په دې سخت او د هیبت نه کې ورځ باندې تعالی چانی کی درکړه. دی ورته وی چې دغه شانتي یو کس را لراکړه، الله به فرمایي چې هغه راولا هغه یو کس چې کوم دین حاضر کا، دی به راشي دغه کس په حاضر کې الله رب العالمین ته الله به د خپل علم باوجود تاسو کی چې په دې دومره سخت ورځ باندې دی دانی کی ولې ورکړه. نن خو رور د رور په کار ناراضي، پلار د پلار په کار ناراضي، مور د زوی په کار ناراضي، تا څنګه ورکړه. دی ورته چې الله پاکا ما خو چې کوم دین اسوم چې زباسوم جهنم ته زما یو نیکی در سره بچ کېږم نو خدا زما مسلمان رور دی، ما وی چې دا یو نیکی در ورکم دی خو په جهنم نه بچ شي کنه. الله به فرمایي چې تا زما په مخلوق باندې نن کړي دی، غیرت کړي دی، پوه شي په خبره او باغی باندې مهرباني کړي دا، زمانه بل څو مهربان ذات نشته دی، لہذا ته د دې یوې نیکی په برکت باندې جنت ته د سره په پری کې لاړ شه. نو الله رب العالمین به هغه په جنت کې په پریو کې داخل کې زما عزت مندو. د الله فضل او د الله کرم هغه ډیر زیات دی، کله چې دعا کوئ نو الله د فضل او د کرم دعا دا غنه ضرور کوئ، ځکه چې د الله فضل او کرم راغی کنه نو انسان ته بیا دا نه ګوري چې د سره څومره نیک اعمال دي، بلکې معمولی یو نیکی در لخوا خشو کنه نو په دې یو نیکی به الله رب العالمین په جنت کې داخل کی.